سوارلسمه سپاره 15 رکوع سوره نحل 9 رکوع. سوارلسمه سپاره 15 رکوع سوره نحل 9 رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ بېشک تاسو دپاره له چوپایانو نه حاصلولو کې ډېر څه دي. نسقیکم مما فی بطونه مونږه تاسو لره څکل درکو هغه څه نه چې د دوی په خېټه کې من بین فرث و دم د غوښیانو او د وینه په منځ کې لبنا پی خالصتا خالص سائغا للشاربین چې په آسانۍ سره راښکته کېږي څکونکو دپاره. ومن الثمرات النخیل والاعناب او د میوو نه انګوران او کجورې. تتخذون منه سکرا تاسو په دې سره د دې شیره یعنی نبیز جوړوئ. ورزقا حسنا او ښه رزق. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون بېشکه ضرور په دې کې نښې دي هغو خلکو لره څوک چې پوهه لري. واوحى ربک الی النحل بېشکه د ستا رب وحي وکړله د شاتو مچۍ ته ګبین مچۍ ته ان اتخذي من الجبال بیوتا دا چې په غرونو کې کور جوړوه. ومن الشجر او په ونو کې ومما یعرشون او هغه چتونه وي. ثم کلي بیا خوره من کل الثمرات د هرې یوې میوې نه. فاسلکي سبل ربک ذللا بیا تک کوه د خپل رب په نرمو لارو باندې. یخرج من بطونها شراب د دې مچو د خېټو نه راوځي د څکلو شیز مختلف الوانه مختلف رنګارنګ. فیه شفاء للناس په دې شاتو په دې ګبین کې خلکو ته شفا ده. ان فی ذلک لآیة ضرور په دې کې نښې دي لقوم یتفکرون دیان کوونکو خلکو دپاره. والله خلقکم الله تاسو پیدا کړئ. ثم یتوفاکم بیا به تاسو ته مرګ درکوي. ومنکم من یردو الى ارذل العمر په تاسو کې څه هغه وي چې خپل ناقص عمر ته وګرځي یعنې لوی عمر شي. لکی لا یعلم بعد علم شیئا لپاره د دې چې پوهې نه بعده د بل څه شیز علم نه لري. ان الله بېشک الله علیم قدیر بېشک الله پوهه قدرت وال دی.